په یو روایت کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان هغه ګناګار امتیان چې کله جهنم ته واچي د جهنم ولې نه سوځي او فرشتہ ورته فرمایي د جهنم فرشتہ دا ورته فرمایي چې ولې نه سوځي هغه د جهنم ورته فرمایي وای سترڅو پوری د دې د زړه څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک لري سوی نوي ترغه پوری زدي نسم سوځولای نو بل فرشتہ راشي د دې شاته ودرېږي لو چې غتر خلو باسي چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګناګار امتیان واوري او دغه ناره واوري نو داسې وبېریږي چې د دې د زړه څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم خراب سي نوم یې میټاو سي نوم یې لري سي نو بیا د جهنم وراسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ګناګار امتیان سوځي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر وسی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر سي رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهنم پر خوا روان سي او دا وای امتي یا الله زما امت په جهنم کې ده نو کله چې دی روان سي الله جل جلاله او حضرت جبرائیل علیه السلام ته فرمایي چې ورسا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ګناګار امتیان د جهنم څخه راوباسه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیدلې نیوي او مخته ورته راوباسه کله چې جبرائیل علیه السلام جهنم ته راشي ګوري یو ډلې ته راشي ورته وایي تاسو د چا امتیان یاست هغه ورته فرمایي وایي موږ ته هیڅ معلومات نشته چې موږ د چا امتیان یو ورته وایي د حضرت آدم علیه السلام امتیان یاست هغه یا بیا ورته حضرت نوح علیه السلام هغه ورته یا حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت موسی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام هغه ورته فرمایي یا اخر کې ورته د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیان یاست هغه وزانی هغه وو موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو خو موږ څخه نوم یې رسوي دا موږ څخه د زړه څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم میټاو سوی دا نو بیا حضرت جبرائیل علیه السلام راټول کی او د جهنم څخه راوباسي نو په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم را ورسیږي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر په بوې ولمبوي بیا جنت داخل کی ای زما ورورا ای عزتمنده ما او تا په ورځ د قیامت په کوم سترګو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګورو او یا بدا ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سفارش وکا ما جنت ته سره بوزا په کوم سترګو ورته وایو ما او تا په کوم سنت عمل کړی دا ما او تا خپل رنگ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت په مطابق جوړ کړی دا ما او تا جامه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مطابق دا کزما او تا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلاف په مطابق دي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت په مطابق دي ما او تا هر خبره کوو په چورد سره وایو ما او تا هر خبره کوو درواغ سره وایو ما او تا هر خبره کوو غیبت کوو ما او تا هر خبره کوو او یو نه یو داسې دی مسلمان عیب کی بیانو عیب لسو اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دنیا هم ستاغه مخړلې ده او په آخرت به هم غم خوري راسي معتاد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت عمل وکړو الله جل جلاله په حکم ومنو د الله جل جلاله حکم ته غاړه کښېږدو او دا 5 وخت المنظم وکړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف مو وایو